ځکه زمونږ خلق نن کامیاب چاته وایي چې پیسې ډېرې ورڅخه وي. زمونږ خلق کامیاب چاته وایي چې کم څه کم تا نوکري ښه میلاوي. زمونږ خلق کامیاب هغه چاته وایي چې چا ډېر جایداد جمع کړی. زمونږ خلق کامیاب هغه چاته وایي چې کم څه ډېر زیات چې کمدن هغه فراډي او دوکهباز او ډېر دولت یې جمع کړی هغه ته مونږ کامیاب بو. حالانکې دغه کامیاب نه دی، دغه کامیاب نه دی، دغه هوښیار نه دی. الله او د الله پیغمبر چې چاته هوښیار او کامیاب ویلی دي که نه، هغه هوښیارتوب او هغه کامیابي دی الله مونږه تاسو ته راکړي ښه. ځکه زمونږه ستاسو نن سوچ دا دی یاره پلان کې وی ډېر کامیاب شنو، حالانکې هېڅ کامیاب نی. د دنیا به څه کامیابي؟ د دنیا زه ویم د یو سړی چې کم دی هغه په دنیا کې پایلټ شو، یو سړی په دنیا کې ډاکټر شو، یو سړی په دنیا کې وزیر اعظم شو، صدر شو. دا کامیابي نه ده، دا کامیابي نه ده چې کله صحیح لغونته کې سترګې پټې شي که نه هغه هر څه ختم شي، هغه هر څه ختم شي. ټیک شوه؟ نو ګورئ یاد ساتئ کامیابي هغه ده چې کله صحیح پس ته مرګه دې په کار راځي. هوښیارتوب هغه دی چې پس ته مرګه درته فایده درکوي. خو مونږ ستاسو دقه سوچ نه کوو ښه. یو سړی ډاکټر دی چې مړ شي ډاکټري ختمه، انجینیر دی مړ شو انجینیري ختمه، پایلټ دی پایلټي ختمه. هر د دنیا هر صدر دی وزیر اعظم دی چې کله صحیح مړ شي خبر ختم شي. خو ګورې د آخرت هغه کامیابي، د آخرت هغه نسبت، د آخرت هغه خوشحالي هغه ګورې سره هغه ګورې په دغ کې نه دی. ځان له د هغه ځای د کامیابۍ سوچ وکئ ښه، د هغه ځای د کامیابۍ سوچ پکار دی. دلته خو پاتې ده. ځکه بله ورځ څو بله ورځ راته یو ملګري چې کمدن هغه یو سړی وښود د کویت و، داسې و چې په کم بیډ کې به اوده کېدو هغه بیډ هم وایي دا د سونې و. کم پیزار چې به اچو په هغې پیزار باندې به هم د سونې کوټ ختلی و. چې کم ګاډي کې به ګرځېدو هغه ګاډي هم چې کمدن هغې باندې سونه چړاو شوې وه هر یو شی. ټیک شوه؟ خو چې کله د دنیا نه لړ نو ګورې یو پایي چې کمدن هغه یې ځان سره نه ده وړی. زما په خیال مالک الخلقي نوم یې و که څه نوم یې و غالبا یو ملګري راته دغه کولی و. صحیح شوه؟ نو زه ویم چې ځان له لږ د هغه ځای غم پکار دی. یعنې فضل محمد بهي ته وګورئ، فضل محمد بهي ته وګورئ بیګا ماسخوتن دلته کې زمونږ خو د درس چوټي وه په دې ځای کې رستو ناستو ملګري ته یې وې نن جوړوي درس نشته، نن جوړوي درس نشته چوټي ده. لہذا نن بیګا شپه چې کمدن هغه په خپل بستره باندې نن شپه په قبر کې رونو دقسې یو ورځ به زمونږ ستاسو میخه دغسې زمونږ ستاسو به سوچ کینی، زمونږ ستاسو به په خیال خاطر کینی، زمونږ ستاسو به په تصور کینی او مرګ به راته تیار میلمه ولاړي او بس غاړه به راکړي او د دنیا نه وځو، غاړه به راکړي او د دنیا نه وځو. لہذا رونو ځان لا لږ د آخرت ته کامیابۍ سوچ وکئ، د آخرت ته کامیابۍ، د آخرت ته خوشحالۍ، د آخرت ته ښایسته کېدو، د آخرت ته هلته کې د سکون د حاصلولو تصور پکار دی. دنیا خو دنیا پاتې ده د هر چا نه. دنیا بت ته ډېره لمې بت پرست کړل، تو لعنت شه په روزګار د دې دنیا. ٹھیک شوه؟ نو لږ سوچ به کوو، لږ د آخرت غم به کوو ښه. نو بهرحال شوه نو مونږ تاسو خو پیسو ته څه وو کامیابي و یاره پلان کې وی ډېر مخکې لاړ ډېر کامیاب شو نو دومره پیسې وګټلې، دومره پیسې وګټلې. حالانکې په پیسو کې کامیابي نشته. که یو انسان د دې تمامې دنیا مالک شي که نه نو ګوره یاد ساتئ په دنیا څوک بړېږي نه. نبی علیہ السلام فرمایي وایي که یو انسان داسي چې دا تمامه دنیا د هغه شي د ارمان بدای د خواهش بدای چې دومره ورسره نوره وي نو بیا چې که هغه هم میلاو شي نو دی به بیا هم ارمان کوي چې دومره ورسره نوره وي. ځکه د دې انسان د دنیا په دې څیزونو باندې په دې دنیا باندې دا انسان مړیږي نه، په دنیا نه مړیږي. د انسان دا خوله دا به په خاورو ډکیږي،
د انسان دا بدن دا به په خاورو ډکېږي د دنیا په دې څیزونو باندې دی نه مړېږي ښه صحیح شوه